بسم الله الرحمن الرحیم. دلته ولاړ د مختلف پارټو د جمعیت علماء اسلام، د مسلم لیگ، د عوامي نیشنل پارټۍ او د پاکستان پیپلز پارټۍ ډېر عزتمندو مشرانو، ټولو کې اول زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو په دومره ګڼ تعداد باندې زموږ د توقعاتو نه زیات راووتی او یو جلوس دلته راغلی دی. دلته میډیا والا ولاړ دي. زه د خپلو وروڼو ته دا درخواست کوم چې دیو دا جلوس هم وښیي، دا ګاډي هم وښیي چې په کم تعداد باندې دا خلک نن د دې حکومت خلاف، د مهنګایۍ خلاف، د بېروزګارۍ خلاف راوتي دي او دلته انشاءالله دا خلک به ځي اسلام آباد ته به ځان رسوي. مونږ به چکدرې کې زموږ نور ملګري هم ولاړ دي، زموږ د پارټۍ مشران هم هلته ولاړ دي. دغه ځینې به مونږ ځو رشکۍ انټرچینج ته. نن دې خلکو ثابته کړه چې دې حکومت بالکل دا ناهله دی. مونږ دې ته وایو چې استعفا ورکړي. ټولو پارټو مشران دلته ولاړ دي. انشاءالله همدغه شان به مونږ ځو او زه میډیا والا ته بیا وایم چې دا جلوس خلکو ته ښکاره کوي چې په کم تعداد باندې دا خلک راوتی دی. او یو خبره بله کومه جي چې په کومه طریقه باندې په دیر کې پرون او نن زمونږ چې هر چا کړل دي، که هغه ډسټرکټ ګورنمنټ دی، که هغه بل چا کړل دي، چې د دې زمونږ د کومو ګاړو سره، زمونږ د کم فلیم کوچونو والا سره کومه خبره شوې وه او هغې ته هغو یرول دي او ودرولي دي، مونږ د دې مکمل مذمت کوو. دا یې زیاتی کړلی په دې طریقو باندې په دې طریقو باندې زمونږ خلکو ته ټلیفونونه هم شوي دي، مختلفو پارټو مشرانو ته هم شوي دي. په دې خبرو باندې دې څوک دا اړخ نښه کوي چې په دې به زه خلک ویرومه یا به دا اشار شي دا د دې پارټو جیالي دي، ورکران دي. انشاءالله دا به اسلام آباد ته چې تر قسم لاره بنده کړي، دا به اسلام آباد ته ځان رسوي. ایک ٹکے کے دو نیازی، ایک ټکے کے دو نیازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو پارټو د قیادت ډېر زیات مشکور یم او بالخصوص د رهبر کمیټې د چیرمین صاحب او د هغې سره چې څومره ارکان دي د هغې شکریه ادا کوم. د هغې نه بعد د میډیا د صحافي برادرۍ سره تعلق لرونکي د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. د دیر د عوامو د تمام پارټو کارکنانو ډېر زیات مشکور یم چې الحمدلله په 27 اکتوبر باندې چې کومه موږ ریلي کړې وه، زموږ خو دومره توقع نه وه چې په دومره ګڼ تعداد کې، ځکه چې اسلام آباد ته تګ دی، هلته خرچه ده، هلته سختي دي، خو بیا هم دوی په هغې تعداد باندې الحمدلله دا راووتله او د دیر عوامو دا ثابته کړله چې دلته د دیر د عوام نن سره په احتجاج دی، دا په سړکونو باندې دي. دوی د ازادي مارچ حصه جوړېږي چې دغه نااهله او دغه سلیکټډ حکومت د خاتمې پورې انشاءالله العزیز دا زمونږ د جنګ به جاري وي او د دیر د غیور عوام دا جنګ به آخري هغه پای تکمیل ته رسوي انشاءالله تعالی. زه د ټولو بیا یو پیر د ټولو پارټو د قیادت ډېر زیات مشکور یم چې نن ډېر په ګڼ تعداد کې خلکو به دا ویل چې دلته د خلک اپوزیشن پارټو والا دا نه ځي، کم از کم 15-20 هزار روپۍ لګي د هر یو کارکونه او د هر یو ورکر، دا د خپله جیبه دوی خرچه کوي او دوی هلته اسلام آباد ته ځي. دیو هغه انتها ته وګوره چې دا خلک نن څومره مجبوره شوي دي. نو بهرحال موږ چې دا کم لهر روان دی د دې ځای نه په چکدره کې مشران ناست دي، انشاءالله العزیز 11 بجې موږ ټایم هلته ورکړی دی. د هغه ځای نه به موږ د قافلو په صورت کې بیا رشکۍ انټرچینج باندې بیا دا قافله او دا سمندر کم د بلوچستان نه را روان دی، د سند او د پنجاب نه را روان دی او د کې پی کې نه چې دا کم سمندر روان دی، دغه حکومتي وخت دا پیغام ورکوم چې د فوري طور باندې زمونږ د تګ نه مخکې د دې مارچ د رسېدلو نه مخکې فوري طور باندې د مستفي شي او د براعت اعلان وکړي چې زما دا کار نه نن زه چا سره کړی وم، نن په هغه حربو کې نن زه ناکامه شوم. د هغې نه وروسته عارف خان هم خبره وکړله چې موږ دلته د ټرانسپورټ یونین سره د هغې سره زمونږ د ګاډو په حواله سره خبره شوې وه. نو اوس دا چا کړي دي؟ دا ډسټرکټ انتظامیه چې دا کوم کار کړی دی هلته هغه ټرانسپورټ یونین هغه یې دباو کړي دي، هغه یې پرشرایز کړي دي، هغې ته دا خبره کړې ده چې تاسو به د ازادي مارچ کې د شرکاو له دوی ته به تاسو ګاډي نه پرووایډ کوئ او ګاډي به د دې سره نه ځي. نن فوري طور باندې سهر چې موږ کله اډې ته ورغلو زموږ ملګري ذمه داران، نو هلته اډې والا موږ ته انکار وکړو، تقریبا زموږ 15-20 ګاډي هغه یې روکاو کړله. د نیازي دا څه خیال دی چې په دې د اوچې هتکنډې به زه کوم، په دې باندې به زه د ازادي مارچ ناکام کړم؟ سوال نه پیدا کېږي. انشاءالله العزیز د جمعیت علماء اسلام او د اپوزیشن پارټو سره هغه ورکران دي که د دې سره ګاډي نه دي، و پیاده راځي، دی په سایکل راځي، په موټر سایکل به راځي، خو انشاءالله د ازادي مارچ به موږ کامیابه وو انشاءالله. الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی د ټول سیاسي قایدینو، پاکستان پیپل پارټي، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن، عوامي نیشنل پارټي او د رهبر کمیټې د چیرمن شکریا ادا کوم. ورسره چې څومره پرس نمایندګان ولاړ دي د دوی شکریا ادا کوم چې نن 27 اکتوبر کم د مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادۍ مارچ اعلان کړو. د دیر بالانا شکر الحمدلله د پاکستان مسلم لیگ نواز ټول قیادت او د نورو پارټیانو قیادت په دې تحریک کې شامل دی. او زه به عوامو ته دا صرف یو اپیل کوم چې دا صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب ذاتی مارچ نه دی، ازادي مارچ نن سبا زه عوامو ته دا اپیل کوم چې په دې ملک کې کم حالات روان دي، نااهل حکمرانان په موږ باندې مسلط دي، په دې ملک کې د مهنګایي یو لهر روان دی، د نوجوانانو د بیروزګارۍ یو لهر روان دی، په دې ملک کې د امن او امان چې کوم صورتحال روان دی. لہذا په دې کې زه اپیل کوم ټول د دې ملک چې څومره خلک دي، د دې ملک چې څومره عوام دي، زه هغوی ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ د دې نااهله حکمرانانو نه ځان آزاد کړئ. او که چېرې یوه میاشت هم دا ملک نور پاتې شو نو زما په خیال سره بیا به د دې ملک واپس بحالي چې کومه دی دا به ډېره زیاته مشکلي. زه د ټولو پارټیانو سیاسي قیادت بیا شکریا ادا کوم، د پریس د ورونو کوم چې کم ټرانسپورټرز باندې کومه پابندي لګولې شوې ده زه د هغې هم غندنه کوم. او انشاءالله تعالی زموږ د قافله به په هزارو تعداد باندې اسلام آباد ته روادوي. او انشاءالله تعالی موږ به د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب په قیادت کې د هغه په مشرۍ کې تر هغه وخته پورې اسلام آباد کې پړاو کوو چې څو پورې د هغوی حکم موږ ته د واپسۍ نه شوی. متحد اپوزیشن زنده‌باد، متحد اپوزیشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، عوامي نیشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي عزتمندو مشرانو کارکونانو زه د هغو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې موږ کم طریقه کار د 27 تاریخ نه مخکې روان کړی او 31 تاریخ باندې نن تاسو میډیا والا زموږ وروڼه وینئ چې خلک په هزارو تعداد داري پارټۍ مشران، سابقه امپیاګان، سابقه تحصیل ناظمین، سابقه مشران زموږ ټول موجود دي. او انشاءالله تعالی چې دا به په دوی په قیادت خپل رحمان صاحب چې کم کال ورکړلی نو موږ به انشاءالله تعالی د هغه وخته پورې یو چې هغه دویم که موږ وکړو نو موږ به هغه وخته پورې. او رهبر کمیټۍ د ارکانو د سیاسي پارټو د مشرانو د دې ټولو زیاته شکریا ادا کوم چې ډېر په اعلی پیمانه او ډېر مضبوط طریقې سره هرې پارټۍ خپل هغه پوزیشن واضح کړه او روان دي. او تاسو وینئ په دې روډونو یې وینئ او په دې لارو کوڅو کې یې وینئ. او انشاءالله دا به زمونږ د آخري وخته پورې به دا مونږ دغسې پوره منو او پوره من طریقه باندې به مونږ جدوجهد کوو او انشاءالله خپل تحریک په چلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو پارټو د پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، ANP او پیپل پارټۍ د ټولو مشرانو، کشرانو، ورکرانو شکریا ادا کوم چې په دې تحریک کې د ټولو نه زیاته حصه اخلي او په جوش او جذبه سره پکې حصه اخلي. موږ به ټول په اتحاد سره او په اتفاق سره دا نااهل حکومت چې راوتلی دی چې په د ژوند په هر اړخ کې د مشکلات پیدا کړي، مهنګای دومره راغله چې خلک په خودکشۍ باندې چې کوم تیار شوی دی. موږ به د هغه وخته پورې په اسلام آباد کې ناست یو د څو پورې چې مولانا فضل الرحمن موږ ته دویم حکم نه راکړی، بلکې زموږ د ټولو میشن دا دی چې د دې موجوده نااهله حکومت نه دا ملک موږ وزګار کړو او په دې باندې اهل او قابل خلک راشي چې ملک مخکې وچلی او نور تباهۍ طرف ته لاړ شي. نواز شریف او زرداری، زه سلطان خیل پینده خیل د دې ټول قوم د طرف نه وایم چې د دې اوسه نور ظلم نه کېږي. هر څوک چې کوي دا دې راپرېږدي چې دا د خپلې پارټۍ قیادت وکړي او د دې ملک خدمت وکړي. او دا د دې نور هېڅ ګناه نشته، صرف د دې ملک په خدمت کولو باندې دې ته سزا ورکړی کېږي. دا ټول قوم دا نه غواړي. موږ به انشاءالله تعالی هر قسم جاني او مالي قرباني کوو
خو چې نواز شریف او زرداری راوځي او دا ملک د دین اهل حکومت نه آزاد شي دغه وخت پورې به زموږ جدوجهد جاري. ډېره مهرباني او شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه د میډیا والا ډېر شکرګزار یم. د هغې سره سره زه د متحد اپوزیشن چې کومه رهبر کمیټي او د هغې چیرمین زمونږ مسیح الله خان و هغوی ډېر په احسن طریقه باندې مختلف میټینګز وکړه او په دې شارټ ټایم کې هغوی د الله رحم دی چې اتحاد او اتفاق اظهار نن دا دی چې نن موږ د ضلعې په آخري حصه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز د پاکستان پیپل پارټۍ جماعت اسلام او عوامي نیشنل پارټۍ ټول کارکنان مشران یو ځای باندې یو اوس به موږ په شریکه باندې انشاءالله تعالی د جلوس اسلام آباد په طرف باندې موږ روانېږو. زموږ څنګه د پارټۍ د مشرانو هدایت دي د هغې مطابق انشاءالله تعالی زه ډېر زیات شکرګزار یم د ټولو پارټیانو د مشرانو هم د هغوی د کارکنانو هم د هغوی د ځوانانو هم چې هغوی ډېر په جوش او ولوله باندې دې ځای ته ځان نه ورسوه او زموږ سره به انشاءالله هلته ځي او موږ به هلته کې چې ورسو ازادي مارګ ته هلته چې زموږ لیډرشپ موږ ته څه هدایت کوي د هغې هدایت مطابق به انشاءالله د هغو د حکم مطابق به موږ هلته کې خپل وخت تېرو. د دې ځای نه چې موږ انشاءالله روانېږو زموږ به د تحصیل خال مشران چې دي همون ته د چیني جماعت سره ولاړ دي هغو ته به لږ شانتې یو لږ شان بریک اخلو ګاډو نه به کوزېږو نه لږ شان بریک به اخلو خال مدرسې څه دي اوسو او بیا به د هغې نه موږ سیده انشاءالله تعالی چکدرې ته ځان رسو او د هغې ځکه چې ناوخته دی کوشش به اوس دا کوو چې د دې بیډ اټاکس نه پس موږ خپل ګاډو ته ورسو او زموږ زما والد صاحب ملک محرم خان عرف ډوګرام بابا زموږ ملک حاجي شیربادر خان چې د داخل بین داخل قومي مشر دی دوی به مخکې او بیا پسې احسان الله به یې ګاډی زموږ چې د علمای لوی بالا صدر دی زموږ سرورده خان چې لدیر بالا د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر دی عارف الله خان چې زموږ د پاکستان پارټۍ د ضلعې صدر دی دوی ګاډي به پسې پسې او انشاءالله دوی په قیادت کې موږ مخکې ځو. واخر دعوانا الحمد لله. دعا وکړئ. رب اغفر وارحم وانت